أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين سورة قلم ابتدا کی منگویلیو سورت کی تحزیز فی تبلیغ دے دا خبر ذکر کی چی پاسا دا مسئلہ ورسوا ہر یو سړی ته وایي دا مسئلہ ورسوي دارنګه د مداهنت نا سستی نا منکی سستی ځان کې مراولي کم یو سړی چې مکذب دی دا خبره مه منئ یو تنو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې ډېر مخکې وو الله رب العزت دا هغه بد خصلتونه ذکر کوي او بیا ورسره دام تذکره کوي کده دا وایي چې دا مال زما سره دی دولت دی زامن دي اولاد دی نو دا په کار نه راځي کله چې دی حق خبرو ته اساطیر الاولین وایي الله وی سزا بوله ورکو د مال او دولت ته نو داسې شی دی دغسې مخکې ډېر تیر شوي دي چې د الله حق نه منو نو الله ورسره څه کړلي مثال په طور باندې یو پکې وګوروئ دې ته پکې وګوره د کسانو دا خیالو چې موږ اوس ځو او نن به د خپل باغ شوکه کوو او د شوکی نه مخکې الله په هغې باندې عذاب راوستی دی ولې د خلکو شرک کاو دنیا کې الله رب العزت پې دغسې عذاب راوست بیا پیمانه و لیکن څه چې شوي واشي و د هغې تذکره کوي دا د دنیا عذاب دی د آخرت هغه خو د دې نه لوی دی فلا تطع المکذبین خبره کوله یقینا ستا رب خپویږي په چا باندې چې ګمراه شوی دی د الله د لارې نه وهو اعلم بالمهتدین او الله خپوا دی په هدایت موندونکو باندې فلا تطع المکذبین نو خبره مه منه اطاعت مکوا تابعداري مکوا د مکذبینو ودو لو تدهن فیدهنون غواړي دي چې ته دې سستي وکې نو هغه دې ستاسو سره به سست شي ته نرم شي نو هغه به هم نرم شي ولا تطع كل حلاف مهین او خبره مه منه د هر قسم خور حلاف دی قسم خور دی هر خبره باندې قسم 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 ډېر زیات قسمونه کوي کم چې زیات قسمونه خوري نو دغه سړی اکثر داسې چې دروغجني په دروغ باندې قسمونه کوي نو الله وایي ستا خلاف چې څوک کوي نو دا دغه دور کې دغه ځای کې نو څوک دی هغه قسم خور دی هر خبره باندې قسمونه کوي او دا د منافق علامت همي چې خبرې کوي نو قسمونه به کوي نو فلا تطع المکذبین فلا تطع کل حلاف نو خبره مه منه د هر حلاف د هر قسم خور خبره منل نه دي پکار قتل پکار دی دې څه کوي څه نه کوي دې څه وایي څه نه وایي رښتیا وایي که دروغ وایي مهین دی رزیل دی کمزور دی سپک دی سپک سړی دی
نو چې سپک سړی نو د خبرې مسپکی او سپک سړی دی نو دی د الله خلاف کوي. ګوره الله پیدا کړلی د الله سره اوس شریک جوړی دی. بل عیب پکې دا دی چې همازن عیب لټونکی دی. هماز عیب لټونکی دی دی تانې ورکوونکی دی. د خلکو عیبونه لټوي او بیا د الله په کتاب کې هم لګیا دی نو عیبونه لټوي. د الله په کتاب کې لګیا دی نو غلطیانې پکې ګوري. د عیب د اعتراض ځای پکې ګوري. الله په کتاب کې اعتراض ځای کم دی. و هغه سړی چې هغه پوهېږي نه نه پوهېږي د اعتراض ځای وایي خبره کوي. مخکې یو څو مثالونه ما پیش کړي. کم یو سړی چې نه پوهېږي نه هغه قرآن کریم باندې اعتراض کوي. یو سړی دی نو اعتراض یې کړی په الف لام میم باندې. دلته کې نون والقلم ویلو حروف مقطعاتو باندې اعتراض کوي. وایي دا الف لام میم ولې وی؟ الف لام میم به نه وی علم ووایه. علم او ذالک الکتاب لا ریب فیه. نو دی پکې جدا جدا حرفونه وایي. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد وغیرہ وغیرہ. که دغسې وی ته نو دا ټول قرآن بیا دغسې وایه. نو الف لام میم دی وی نو ورپسې وایه زال لام کاف بیا الف لام او بیا کاف او بیا تا او بیا با ټول دې وایه. دا سړی قمقل سړی ښه چې قمقل دی په څه باندې د سره اړو پوهېږي نه، عقل پکې نشته، شعور پکې نشته، نو دی داسې اعتراض کوي. بل پکې اعتراض راپاسې بل سړی کوي. مثال په طور باندې ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. دا یو ځکه ته لیلة القدر وی او یو ځکه لیلة القدر وی. نو وی کم یو صحیح دی؟ یا به لیلة القدر صحیح یا به لیلة القدر صحیح. نو که لیلة القدر صحیح نو دواړو ځای کې وا انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. او که لیلة القدر صحیح نو انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. دا قمقل سړی قمقل سړی دغسې اعتراض کوي چې دی په ټکي نه پوهېږي، دی د عربۍ د شړنګ نه دی خبر. نو دا خو ستا پښتو کې هم داسې خبرې دي که نه. یو سړی خبره کوي ته راغلی او هغه راغی. نو دا راغی که صحیح نو داسې وایه ته راغی او هغه راغی داسې وایه که نه ته راغی. خلک به پورې خاندي داسې وایه لکه ته راغی. سړی راغی ښځه راغی. دا قمقل سړی به داسې خبرې اعتراض کوي. غلط اعتراض ولې کوي؟ دلته خو زموږ پښتو کې موږ دا وایو سړی راغی نو ښځه راغله، ته راغلې او هغه راغی. موږ داسې وایو که نه؟ دا پښتو د زموږ دا د پښتو قوانین دي. نو د عربۍ هم قوانین دي که نه؟ د عربۍ قوانین دغسې دي چې انا انزلناه فی لیلة القدر. فی پکې راغی نو لیلة القدر به وی، فی پکې نه نو بیا به لیلة القدر وی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. هلته فی نشتی. دغسې نور ډېر ځینو کې خلکو اعتراضونه کړي. دا اعتراض قمقل سړی کوي چې په ټکي باندې نه پوهېږي، جاهل دی، اجهل دی، جاهل مرکب دی، هغه دا خبرې کوي. نو دی څه کوي؟ هماز دی، د عیب لټونکی دی. نو عیب لټوي نو په هر څه کې عیب لټوي. نو قرآن کې عیب لټوي، د الله په کتاب کې عیب لټوي. بیا مشائم بنمیم دی، چغلخور هم دی. مشائم بنمیم ډېر زیات خورونکی دی، چغلۍ لره، دروغو لره. دلته کې د یو نه به خبره واوري بل ته به وکړي، د بل نه به واوري بل ته به وکړي. دا د حالي د کار دغسې دی. چغلخور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطات. قطات چې دی نو دا به جنت ته نه ځي. دا چغلخور
بل ځای کې ویل لا يدخل الجنة قاطعون، څوک چې صله رحمي ختموي، خپلولي کټ کوي، وراني کوي، نو دا سړی به جنت ته نه ځي. او دې څنګه دی دغسې دی که نه، مشاء بنمیم، چغلخور دی. یو ځای کې یو غلام خرڅېده، د رنګ نه باډۍ نه ډېر ښه، قیمت یې لږ، قیمت یې ارزان غلام. یو سړي چې ولیده نو خوښې شو، نو وی اخلمه، خو دا ته چې کوم قیمت وی نو دا قیمت خو په ده باندې لږ دی. دا ولې؟ وی دی نور ډېر ښه دی خو چغلخور دی، بس صرف چغلخوري کوي نو نور ښه دی، کار هم کوي، هر څه کوي، کار کولی شي، باډۍ نه هم ښه دی، مضبوط دی، خو چغلخور دی. دې وجې نه زه لرې کومه چې لرې شي بس خبر دی خلاصه شي. بعضې خلک داسې یو شی ولا زړه تور کي، وایي لرې کوی په ارزانه باندې ورکړه، خو چې ورکړه چې ورک شي ورک کېږي. کله څاروی ورکړه قصاب لی ورکړه چې خلاص شو ته. ګاډۍ ورکوی ارزانې ورکړه، په دې کې 10,000 او 20,000 روپۍ پکې وبیله خیر دی، خو ورکړه چې بس ورک کېږي. سړي هم دغسې چې ورک شي دا چغلخور. سړي واز بس ټیک ته خبر باندې به یقین نه کوو که نه، دی چې کومه خبره کوي نو په هغې باندې موږ یقین نه کوو. خو دا خبر بیا کله کېږي؟ خبره وشوه، سړی راغی، ښه کار یې کا او ښه برابر و هر څه. په دې کې مالک لاړ په سفر باندې، څو ورځو دپاره لاړ. بیا چې کله راته نو دا غلام یې مخې له ورغی. غلام ورسره ستړي مشي او یو څه بل څه دا خبرې مبرې وشوې، سامان راواغسته روان. سړي ته وایي ته خو راغلې ښه شوه، خو ښځه دې داسې ده چې ستا د مرګ بندوبست جوړی، او خیال کوه داسې نه چې مړ دي کي. او ښه ده. کور ته راغی، دی یو مخکې راغلی یو ښځې ته یې وله ووی، ښځې ته یې وی سړی خو راغی ډېر دغه دی، خو هلته کې چې ته د بل چا سره تعلق جوړ شوی دی، تعلق یې د بل چا سره جوړ شوی دی، نو داسې وکړه چې دی د زنې د لاندې دا ویښته چې دي نو د دې نه یو 2-3 ویښته کټ کا، زه به یې دله دم کم نو دی به برابر شي، کنې نو تا پرېږدي. خبره د بل چا خبرې صفتونه کوي. ښځې ویل دا په دغه باندې واوښتو، و دغه چل به کومه نو ویښته به اوس کټ کومه چې دغه شي، اوس چوړه کوي یا قینچي څه شی راغستی دی. سړی چې تل دی ځان یې اوده کړلی، وی تاسې ځان اوده کړه یو پیرې چې زه ستړی یم اوده کېږم چې څه چل کېږي. هغه سړي ښځې دا خیال کړی چې دی خو چې ستړی دی جوزه په دې کې اوس دی په ځان باندې نه پوهېږي، دا ویښته ترې کټ کا چې کار وشي. ښځه چې راغله دا ویښته یې لګوډې د ګیره ولا لګوډې چوته کړله، سړی خو ځان اوده نه دی، ځان یې اوده کړلی چې هغې چوړکۍ دغه یې نږدې کړلی و، رانیولي ده جمړه کړې ده. ته ما وجنې، چې ته ما وجنې خو زه مخکې نه ستا وجل پکار دي. جو هلته کې پته لګېدله د ښځې ورونو ته، د ښځې پلرګنۍ ته پته چې لګېدله، جو هغسې نه هغو جو ای دې راورسېده. زمونږ لور خور یې وجله، را باندې کړي دي چې سړی وجلی. د سړي ورونه ترونه او دا قام قبیل را جمع شي دي، جو غرب پاله جوړ شي دي، د یو نه کسان وجلی کېږي، د بل نه وجلی کېږي. په سمانه یې صرف په معمولي خبره باندې چغلی باندې. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چغلخور سړی
دا جنت ته نزي. او مشهور خبره ده من ينقل الیک فهو ينقل عنک، څوک چې تا ته خبرې را رسوي نو دی بستانم رسوي بلتا، چې تا ته خبرې را رسوي که نو دی بستا خبرې بل ته کوي، او د منځ کې پکې مالګه مرچکې پکې ماچوي. دا نمیم مشائم بنمیم دی. دا د بد خصلت دی. پنځم یو دی مکذب، یو دی حلاف، یو دی مهین، یو دی حماز، بل دی مشائم بنمیم. شپږم بد خصلت مناع للخیر، د خیر منع کوونکی دی. خیر منع کوونکی دی، په خپله باندې خیر چاله نه ورکوي. بل سړی چې ورکوي نو ستا څه کار دی دله پیسې ورکوې، ستا څه کار دی د سره تعاون کې. هلته کې چا نه چې ته څه شی وغورځېد راچوتې پې په خپل، ستا څه کار دی راچوتې وله. د بل ښېګړه باندې هم خفه کېږي. او مشر سړی روان دی په لار باندې تېرېږي، دوله لاس ورکړو، ستا څه کار دی مړ دي شي که نه دې کار تاو دي شي، زامن یې نشته. که زامن یې شته نو په دې کې ریښ دي که نه. مناع للخیر، څوک چې خیر کوي دی منع کوي. مه کوه بس خیر سره مه کوه، ښېګړه مه کوه، پیسې مه ورکوه، ډوډۍ مه ورکوه، چای مه ورکوه، د خیر خبره مه کوه. خیر خبره څه ده؟ قرآن دی، حدیث دی. دا د خیر خبرې دا مه کوه، د ایمان خبره مه کوه، د دعوت خبره مه کوه. دی به دا وایي مناع للخیر. معتدین د حد نه تجاوز کوونکی دی، د حد نه تېرېدونکی دی، په هره خبره کې د حد نه ور تېرېږي. کم چې حدود دي حدونه یې پار کړلي، کله که د برید خبره راشي نو د برید نه اخوا ته اوړي، دا هم حد نه تېرېږي. کله چې د بعضې خبرې حدودو کې دننه اوسېږه، دی د حدود پار کوي. ښه په هر څه کې چا سره جګړه شوه نو جګړه ده، نو هلکه نو دی به څه کوي، دی به د حد نه ور تېرېږي، داسې خبرې به کوي، داسې به دروغ جوړ کړي، داسې به کنځل کوي چې د حد به پار کړي. معتدی د حد نه تېرېدونکی دی. عصیمون ګناهګار دی، غټ ګناهګار دی، دی مشرک دی، شرک کوونکی دی، د حد نه ډېر غټ ګناهګار دی، غټ ګناه کوونکی دی، د الله خلاف کوونکی دی. الله چې کوم حکم کړی د هغې خلاف دی کارونه کوي، عصیم دی، ګناهګار. بل ورپسې وی عتل، بد زبانه دی. جب ښه جبه نه ده نو هر څه چې وایي چې خبره کو په قلاره باندې کوي او هم کنځل کوي. زموږ خلک بعضې خلک یي داسې روغه خبره کوي، روغه خبره به وي خو د هغې سره کنځل به ورسره میلاو کي. نو دلته کې څوک به لګیا یو بد لفظ به وایي، ښه د ګپ شپ خبرې به نه دی به پکې د کنځل به پکې کوي، بدې ردې به وایي، دی بد زمانه دی. بعد ذلک زنیم، وروستو د دې نه دی نمبر 10 هم دی. دا نمبر 10 لسم نمبر بد خصلت ته ده. عتل بد زبانه ده، یا بعد کله په معنی راځي د مع ذلک زنیم، سره د دې نه ده زنیم ده، مشهور ده په بدۍ کې. هر قسم بدی چې ګورې نه هغه په دغه راجمه ده. که د پلار د طرف نه بدي ګورې نو د پلار نه دی معلوم، که د بل طرف نه بدي ګورې نو دی په ټولو کارونو کې دی لګیا دی، اخته دی، مشهور دی په بدۍ کې. زموږ د خلکو کې یو دا نمبر 10 دی وایي. پولیس چې کله څه واردات وشي، څه کار وشي، څه غلا وشي، نو هلکه هغه نمبر 10 چې دی راجمع کوي ټول، هغه نمبر 10 راجمع کوي، هغه مشهوري، هغه بس په ده باندې نمبر 10 ټاپه په ده باندې لګېدله چې کوم ځای کې غلا کېږي هلکه پلان کې دا رانه صحیح، دا اغلا به د دې نه خالي نه وي، ښه دا بدي کړي. نو هغه چې راونیسي نو غل پکې معلوم کړي دا پلان کې کړله. دقه مشهور په بدۍ کې دی چې کوم ځای کې بدي کولی کېږي نو دی پکې موجود دی. کله بعضې خبرې داسې چې هغه د سړي خولې نه هم نه راځي. مفسرینو بعضې لیکلي
بس لیکلی ناغم داسې دي چې دا زنیم کې ټول هر څه څومره چې بد دي ټول بدۍ په دې کې راجمع دي. مخکې نه ما وایي چې پلار یې نه معلوم، موږ ورته عام حرامي ورته خلک وایي. دلته کې دی وایي الله رب العزت وایي عتل بعد ذلک زنیم، بس زبان دی سره د دې نه دی حرامیم دی. ان کان ذا مال بنین، دی که دا دومره کارونه کوي د دې وجې نه کوي چې د سره مال دی اولاد دی، نو د مال اولاد خو د په کار نه راځي. دی د دغې څومره چې د ده دا قباحتونه دي نو مال اولاد کوي نو د باندې چل کوي. مالدار شو خو چې دغسې شو نه چل بي کوي، خو هلی څوک ځي بیا هر وخت کې د سپي په شانتې دی خړول کوي چې هر سړی خړی. نو دا که دی ډېر مالدار شو نه چل بي کوي، خلک لار پرېږدي نه ځو په دغه طرف، یو هر سړی خړی. اذا تتلی علیه آیاتنا، کله چې لوستی کېږي په ده باندې آیاتونه زموږ د توحید آیاتونه لوستی کېږي، د قرآن آیاتونه لوستی کېږي. قال اساطیر الاولین، دی وایي دا خو قصې دي پخوانی، یا اساطیر الاولین دی دا خو دروغ دي پخواني، پخوانه دا خبر را روانې دي، بعضې موږ اورېدلي دا دروغ دي وایي. الله وایي صبر ورته وکړه. سنسمه علی الخرطوم، خامخا اوبه د هغو دلره په خړتم باندې، دله په خړتم باندې به داغ ورکو. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، څنګه په 9 بجې بس کوو که نه، 15 منټه پاتې دي، دې باندې به بس کوو. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا لیسرمونها مصبحین. دا پورا واقعه د غزي پورې دا انشاءالله بیا ووایو. فلا تطع المکذبین، نو خبره ممنه د تکذیب کوونکي، د مکذب خبره ممنه. ودوا لو تدهنوا فیدهنون، غواړي دي چې ته نرمیو کې د دې سره ته نرم شي دي ته، فیدهنون دي به هم نرم شي. ولا تطع کل حلاف مهین، او خبره ممنه د هر هغه سړي چې هغه قسم خور دی، قسم کوونکی دی، مهین دی، سپک سړی دی، رزیل سړی دی، همازین عیب لټونکی دی، عیبونه ویونکی دی، تانی ورکوونکی دی، مشاء بنمیم، او دی چغل خور دی، مناع للخیر، منع کوونکی دی د خیر، معتدین د حد نه تجاوز کوونکی دی، اسیم ګناهګار دی، عتل بد زبانه دی، بعد ذلک زنیم سره د دینا دی مشهور په بدای کې. ان کان ذا مال و بنین، دی وجنا چې دی مال والا دی او اولاد والا دی، نو دی دا خبرې چې کوي نو د مال دی غره دی په مال باندې په اولاد باندې. الله وایي مال او اولاد څه شی دی رست به ته پته ولګي تبا کیږي. اذا تتلی علیه آیاتنا، کله چې لوستی کېږي په ده باندې آیاتونه زموږ. قال نو دی وایي اساطیر الاولین، خامخا قال اساطیر الاولین دی وایي دا خو قصې د پخوانو. سنسمه علی الخرطوم، خامخا اوبه د هغو دلره په خړتم باندې، خړتم باندې په پوزه باندې الله وایي داغ بوله ورکم، په شونډ باندې بوله داغ ورکم. سنسمه علی الخرطوم، بعضې وایي پوزه خړتم، بعضې وایي شونډه باندې، شونډ باندې کله چې دا بعضې نو هغې له څاروی دی نو هغه له په خړتم باندې په شونډ باندې داغ ورکي دی برابر شي. الله رب العزت ته موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا في الدنيا حسنة